پاکستان او افغانستان موږ غواړو چې د ورورولۍ تعلق دی، د برادرۍ تعلق دی، زموږ ګاونډ دی، شپږ سوه کیلومتره بارډر دی یو بل سره، او همیشه هم یو بل سره تعاون کړی دی. او دا صورتحال لږ خراب شوی دی او پیچیده دی او تشویش خبره ده. لازمي خبره ده چې پاکستان کې دهشتګردي زیاته شي او خاص کر د سخت کال او د یو کال مخکې دهشتګردۍ کې ډېر اضافه شوې ده. بقول د ډي جي ایس پي آر چې روزانه 4-5 واقعات کېږي او خاص کر دا څو واقعات خو پرون نه واقعات هم ډېر هغه ډېر تشویشناک هغه دی او خفګان پرې راځي چې یو ایس پي شهید کړي شي یا پټان کې د جنکو پر هغې باندې سکول باندې حمله وشي. نو دا خو ډېر داسې واقعات دي چې ډېر افسوسناک واقعات دي او لازمي خبره ده چې پاکستان باندې په دې وجه سره دباو دی ته هم مشکلات دي. په دې وجه مخکې چې د امریکې او د افغانستان جوړه کېده نو دوه هغې کې معاهده دا شوې وه چې افغانستان به خپل خاوره د بل ملک خلاف نه استعمالوي. زموږ د هغوی سره همدغه یو لوی اهم مسله دغه ده. موږ ورته وایو چې د خپله خاوره دا هغه ځای نه چې کوم کراس بارډر موومنټ کېږي او دلته هغه راځي، خلک راځي او دلته دهشتګردي کوي، نو دا قابل قبول نه دی او پاکستان ته دا حق شته چې خپله دفاع وکړي. نو په دغه لحاظ سره حالات خراب شوي خو د دوست ممالک پکې کومک وکړو، قطر، ترکی او نور مسلم ممالک هم پکې هغه وکړو. نو یو جګبندي خو شوې ده او نن په هغې کې بیا په استانبول کې د هغې دویم نشست دی. نو لازمي خبره ده چې جګبندي شوې ده، خو اوس داسې یو هغه جوړول پکار دي، حالات جوړول پکار دي چې دواړه ملکونه خپل ذمہواري وپېژني او خاص کر دا هغه ځای نه چې کوم دهشتګردۍ دپاره خلک راځي چې دا رکو شي. نو دا خو یو مسله ده. دې نه علاوه ډېرې مسلې دي هغې ټولو باندې ځکه چې یو مسله خو حل کېږي نه، نو بیا حالات هغه اوس بارډر لا بند دی، پکار دی چې هغه کولو شي، سم زر تزه کېدی شي. د مهاجرو د افغان مهاجرین واپسۍ ده نو چې هغه لږ په عزت او احترام سره لاړ شي. ورسره نور ډېر داسې مسلې اوس راځي، دا اوبو دا مسله پکې راغله، هغوی په کونړ هغې باندې ډیم جوړول غواړي. نو کونړ هغه چې ده هغه خو د چترال نه شروع کېږي، بیا دې خوا کابل دې ور جوړ شي. نو دې دپاره هم څه یو معاهده څنګه چې انډس واټر ټریټي ده هغه شانتي یو معاهده پکار ده. دا موږ مخکې ورسره هغوی ته دا تجویز پیش کړو خو په هغې باندې عمل نه شوی. نو دا ټولې مسلې چې هغه شي نو بیا به څه حالات جوړ شي. هلته اندروني افغانستان کې حالات ټیک نه دي. د کندهار او د دې خوا د حقاني نیټورک په منځ کې حالات ټیک نه دي. نو چې سم هلته حالات خرابېږي، مشکلات دلته جوړېږي. نو دې کې اوس لازمي خبره ده چې د مارکه حق نه پس هندوستان خو نور مغه شوی دی. هغوی وایي چې په پاکستان څه نه څه طریقې سره هغوی باندې هغوی دباو کې راولو او هلته نقصان ورته ورسوو. نو دا حالات خو جوړ کړي دي. هندوستان ته د افغانستان وزیر خارجه تلل دا د هغوی خپله اندروني خبره ده، خو هلته دا ویل چې یاره دا دهشتګردي چې دا صرف د پاکستان اندروني معامله ده، دا خبره غلطه کړې وه.
ځکه چې راځي دا غزانه نو دا ټول مونږ دا غواړو چې پاکستان او افغانستان همیشه یو بل سره تعلق درېمګړې پکې چې راشي او هغوی حالات داسې هغه کي دا مونږ نه غواړو چې افغانستان د هندوستان یو اهلکار جوړ شي دغه په هېڅ صورت کې مونږ نه غواړو چې په دغه چا وشي سعودي افغانستان د هغه ما خو دا څه ته وویل خو دا ده چې په حکومتي سطح باندې رابطه یو بل سره پکار ده په اسټابلیشمنټ سطح باندې ولسي سطح باندې په دې درې واړو سطح باندې یو بل سره رابطه پکار دي دې طرف نه اوس پورې خو دا پکې چین هم یو کردار ادا کو هغوی مو دا وزیر خارجه درې واړه بیجینګ کې هغه وشو میټینګ وشو په کابل کې وشو سعودي رشیا پکې یو کردار ادا کړو ماسکو فارم شو هغه کې دا لپاره چې دا پرکټي او دا د شندې راشي ما پکار د مشرانو درجه پکې لیکل پکار دي چې دا خبره د اخر انجام دا دی چې خبره راځي مخکې همدغه شانتې خبرو اترو کې دا مسله حل شي او وزیر اعلی او دغه کابینه یو حکومتي وزیر اعلی شته کابینه نشته اوس خو د دې ټولو منسټرو هغه انچارج خو وزیر اعلی دی خو کې دی نشي دغه شانتې او هغه وایي چې زه د عمران خان نه به تپوس کوم ستاسو یاد شي نو د نواز شریف چې نااهل شو هغه وخت کې دغه کابینه سپریم کورټ هغه وایي چې دا کابینه ختمه شوه دلته چې سړی په جیل کې دی او هغه دی سزا یافته دی هغه چې په دې کې هغه کوي نو دا خو زما په خیال وفاقي حکومت په دا عدالت ته وړي دا خبره بله خبره دا ده چې د چیف منسټر دا چې وایي چې زه د عمران خان په ویژن باندې وکړ کوم مونږ ته خو څه پورې د عمران خان ویژن ښکاره نه شو عمران خان ویژن څه دی آیا دا دی چې په دې علاقې کې ګډوډي پیدا کړه خو دغه ویژن دی ټیک ده خو دا ویژن چې په سوشل میډیا باندې خلکو ته کنځلې او بدرت وایه خو دا ویژن دی چې صرف خبرې کوه کار مه کوه نو دا هغه دی خو دا ویژن دی چې بس کرپشن کوه بل څه هغه مه کوه نو خو دا ویژن دی نو بیا خو هغه دی خو مونږ ته اوسه پورې د عمران خان ویژن مونږ ونه لیدل چې څه ویژن دی چې حکومت کې و نو په درې نیم کاله کې داسې حالات جوړ کړي چې هر څوک هغه شو بدګمانه شوی او دا کم هغه چې لګولې دي هلته وزیر اعلی پنجاب کې لګول خو دلته لګولې دا څه د دوی څه کرایټیریا وه مونږ خو په دې هم پوه نه شو چې اوسه پورې دا ګنډا پورې لرې کړو په څه وجوهات لرې کړو آیا نااهله آیا کرپټ و سو دې خو دې تحقیقات وشي که نه چې دا ولې لرې شو نو دا مسلې ملټري اکشن نه ډېرې څه متبادل وښیي که نه څنګه کول غواړي خو ملټري اکشن نه او دا ټارګېټډ اپریشنز نه نو ډېرې طریقې وښیي څه دې څه کول غواړي اوس پورې خو دا دوی دا همدغه لګیا و دې ته خو چا توجه نه ده ورکړې دې مسلې ته او چې توجه نه ورکوي نو دا مسله به څنګه حل کېږي نو زما په خیال دا خو یو خو د جلسو خبرې دي او یو هغه دی دا دې سره خو دا مسله حل کړي موږ وایو دا د ذمهواري ده چې دې صوبې کې امن راولي او که نشي راوستی نو دا ټول ذمهواري په دماغ راځي